کما حقه احترام ونکړو. دارنګه د عیسی علیه السلام قوم مائده وغوښته لکه په دې نن درس کې درته روانه ده. مائده سره الله شرطونه ولګول، دوی هغه شرطونه پوره نه کړ، الله ترې خنزیران او شادیان جوړ کړ. نو دا سوال سبب د عذاب د دوی شو. ثم اصبحوا بها کافرین، بیا دوی وګرځیدل بها فدیش اشیاء باندې کافران، فدی اشیاء کافران. ما جعل الله من بحیرة، نه دا ګرځولې الله پاک من بحیرة د بحیرنا، ما جعل الله من بحیرة، نه دا ګرځولې الله پاک د بحیرنا، ولا سائبة او نه د سائبینا، ما جعل الله من بحیرة محرما، ما دا حرام کړی نه و، ولا سائبة ما جعل الله سائبة محرما، سائبه مم نو حرام کړی، ولا وسیلة وسیله مم نو حرام کړی، ولا حام او حام مم نو حرام کړی. نو ګوره یو بحیره ده، بحیره د فعیلة په وزن ده، د بحر نه ده، بحر شق ته وش کولو ته وي. عربان وي بحر ناقته، چې کله غوږ ورته وشکي نو بحیره به هغې اوښي ته ویله کېده. هي الناقة التي نتجت 5 أبطن، 5 نسبه لنګه شوه، چې 5 نسبه لنګه شوه، آخرها ذکر، او اخر کې به نر بچی راوړی و، 5 نس کې به نر بچی راوړی و. نو بحرو اذنها یعنی شقوها، دوی به بیا غوږ ورته څیرې کړو، نو بیا به دا د بت په نوم پرېښوده. لا ترکبو ولا تحلبو ولا تذبحو، نه به په دې سورلي کوله، نه به شودې ترې نه رالوشلې، او نه به یې ذبحه کوله. ولا سائبة د فاعلة په وزن باندې ده، د ساب نه ده. اذا جرى على وجه الارض، عربان و ساب الماء یعنی جرى الماء على وجه الارض. نو سائبه به هغې اوښي ته ویله کېده، ترکت چې هغه به پرېښودلی شوه، حتی تصیب الى حیث شاءت، تر دې چې دی بتله چې کوم ځای ته به یې خوښه وه. ابو عبیده رحمه الله فرمایي ان الرجل اذا كان مرضا، کله به چې یو سړی مریضو، او قدم من سفرین، او یا به د سفر نه راغلو، او نظرا او یا به یو نظر ولګولو، نصیب بعیرا، خوشي بکړې شو یو اوخه به خوشي کړه. فکان بمنزله البحیره، نو دا په منزله د بحیره و، نه به ور باندې سورلی کولا، نه به شودې ترې نه رالوشلې، نه به الاله ولا. دا د ابو عبیده تشریح ده د سائبې دپاره. او امام فرار رحمه الله د سائبې تشریح داسې کوي چې اذا ولدت الناقة 10 أبطن، چې کله به اوښه 10 ګیډې لنګه شوه، او په هر ځلې به بچی راوړی وه، بچی به یې نه و راوړی، نصیبت دا به یې خوشي کړه. بیا نو چې خوشي به یې کړه، نه به پې سورلي کوله، نه به یې شودې رالوشلې ترې نه، او نه به یې حلالوله. د دې نه اسانه تفسیر دا دی چې صاحبه به هغې اوښي ته ویله کېده تصیبت للاسنام، چې د بت په نوم به یې دوی خوشي کړه. نو چې د بت په نوم به یې خوشي کړه، بیا به دا د بت په نوم باندې وه، په دوی به سورلی مرلی نه کولې، د دنیا د منافعو دپاره به یې نه استعمالوله. ولا وسیلة، او نه د ګرځولې الله پاک وسیله محرمه، وسیله نه د حرامه کړې. وسیله چاته وایي؟ اذا ولدت الشاة انثى فهي لهم، ګډه او میږه دې بچی راوړو، انثى ګډه به یې راوړه، ورکۍ به یې وزېږوله، نو دا به د دوی وه. و ان ولدت ذکرا، ورکۍ به یې په وزېږولو، ګډ بچی نر بچی به یې وزېږولو، نو هغه به یې د بوتانو په نوم پرېښودو. او و ان ولدت ذکرا و انثى، او که غبرګه بلنګه شوه، نو چې غبرګه بلنګه شوه، یو به ګډه و بل به ګډو، یو به وری و بل به ورکۍ و، نو قالو وصلت اخاها، دی ورور د خور سره یو ځای کړی دی، نو دې ته به یې وسیله ویلې چې ورور یې د خور سره وصل کړی دی، نو دا به یې بیا نه حلالوله. فلم یذبحوا الذکر لآلهتهم، نو ولا وسیلة ولا حال ولا حام، حما ظهره وی ساتل خپل املا، یعنی حفظه عن الركوب. اوخه به چې 10 ګیډې لنګه شوه، نو دوی به بیا ویلې چې حمد ظهرها، اوس دا زړه شوه
خپل املای وساتله نور په دې باندې سورلې مکوي او میرا لوشي او میاله لوي نو الله پاک دا محرمات عندیه چې دوی د ځان نه حرام کړي دا الله نو حرام کړي ولكن الذين كفروا لیکن هغه خلق چې کافران دي یفترون علی الله الكذب دوی جوړي قصدن په الله پاک باندې دروغ فی قولهم الله امرنا بتحریمها دوی ویل چې الله پاک موږ ته امر په تحریم د دې شیانو باندې کړی دی نو دوی الله پر دروغ جوړي واکثرهم لا يعقلون اکثر د دوی چې دین پوهیږي واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله او چې کله دوی ته ویل شي تعالوا الى ما انزل الله چې تاسو راشي الى ما انزل الله هغه څه چې الله نازل کړي چې هغه قران دی راشي قران ته و الى الرسول او که په کتاب الله کې حکم پیدا نکړو نو بیا سنت رسول الله ته راشي قالوا دوی وای حسبنا ما وجدنا عليه آبانا کافی دی مونږ لره هغه چې مندلي دی ور باندې مونږ خپل پلاران نو چې مونږ خپل پلاران ور باندې مندلي دي نو دوی د خپل پلارانو تقلید کولو او بیا د تقلید په خلاف باندې پیش کوي چې احناف تم چې کله مونږ یو چې راشي په قران فیصله وکي او په سنت فیصله وکي دوی درته وایي چې زموږ لپاره کافی دی هغه چې مونږ ور باندې خپل پلاران مندلي دي یره دا وبي په دې ماته چیلنج راکړي چې راځه په قران فیصله وکړو او په سنت چې صرف په قران ورته حنفیت ثابتوم کنه او صرف په بخاری ورته حنفیت ثابتوم کنه د دوی یو مسله نه په قران کې شته او نه په سنت کې شته اصل لګي دي راځي په قران او په سنت زموږ سره عمل وکړي بالکل ټیک د راځي یو میدان جوړ کړي او درې طلاق به سره واچو درې طلاق په قران به د خپل مسائل فیصله کو رفع الیدین مسله هم په قران حل کو قرات خلف الامام هم په قران حل کو امین بالجهر هم په قران حل کو طلاق ثلاثه هم په قران حل کو دا څومره مسائل چې دي دا په قران حل کو بس کتاب ته بل لاس نه ورو چې به پته ولګيږي چې په قران ته عمل کې کومږي کو په نوم خو دې لسپیکر یې وشکولې چې راځي قران باندې فیصله وکړي خراشي په قران در سره فیصله کوم په قران باندې خو موږ عمل کړی دی سوار لسو کاله مسلمانان دا په جهل کې تیر شو په قران فیصله نه کوله قرات خلف الامام په قران کې نشته ترک پکې شته رفع الیدین په قران کې نشته ترک قران کې شته امین بالجهر قران کې نشته امین بسر پکې شته درې طلاق په یو حساب ولدا قران کې نشته او دا پکې شته چې درې طلاق درې دي وهلم مجرم داسې پسېزا دا کم چې د فتنو بازار په وابیانو ګرم کړي دا ټول مسائل په قران کې شته بخاری هم داسې بخاری کې تقلید شته او عدم د ترک د تقلید پکې نشته امام بخاری استادان ټول مقلدین دي امام بخاری چې څومره استادان دي چې د چانه روایت کوي دا ټول مقلدین دي نو تقلید پکې شته کنه دا تقلید پکې راغلو امام بخاری په خپل د امام شافعي او د یا د امام احمد ابن حنبل په مذهب او د امام بخاری دا راویان چې دا څومره استادان دي اهم ترین استادان د امام سے په مذهب دي لکه ګوره بخاری کې 22 ثلاثیات دي 22 وزر احادیث دی بخاری کې قابل فخر احادیث 22 دي چې امام بخاری په ډیر فخر کوي دا 22 دي دي ته ثلاثیات وي د امام بخاری نه تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په کې درې واسطې دي په دې ثلاثیاتو کې یولس د مکی ابن ابراهیم نه روایت کړي دي مکی ابن ابراهیم د امام سے په مذهب او فدایی مقلد په تقلید باندې د سر نه تیرو دا د امام سے فدایی مقلد یولس قابل فخر حدیث د دنه روایت کړي شپږ د محمد ابن عبد الله الانصاری نه روایت کړي دا د امام سے فدایی مقلد او درې د ابو عاصم النبیل نه روایت کړي دا د امام سے فدایی مقلد او دا دو پاتې شو دا غوي پته نه لګيږي چې هغه د چا په مذهب وو بهر تقدیر دا یو ثلاثیات دي قابل فخر احادیث د امام سے په استادانو کې هغه مقلدین تیر شوی دي نور دا د بخاری راویان چې تاسو ګورئ وکیع ابن جراح ده یحیی ابن سعید ده دا چې څومره ګورئ دا ټول مقلدین دي بعضی پکې مجتهدین هم دي خو اکثر پکې مقلدین دي او تاسو ځاسانه چلو کوي تاسو چې اسماء الرجال کتابونه ګورئ د یو راوی په باره کې دا راوی د سر نه تر خو پوری چیوي د مدح کړي د زم کړي د عدالت باندې اعتراض کړي د په وهم اعتراض کړي د په حافظه اعتراض کړي د په تقوا اعتراض کړي د په یو راوی په انبار ولګي د اعتراضاتو خو د یو راوی په باره کې مونږ ویل چې دا مقلدو د اسماء الرجال څومره کتابونه دي د یو راوی په باره کې مونږ ویل د یو مقلد راوی په باره کې لکه د مکی ابن ابراهیم په باره کې یو د اسماء الرجال کتابونه ویل چې دا مقلدو نو د تقلید نه د وابیانو په نسبت بل غټه جرح چرته ده حافظه خراب ده دا جرح ده
واهمه په غالبه ده دا جرح ده او تقلید بدعت ده دا بدعتي ده دا وړه جرح ده بدعت خود ټولو نه غټه جرح ده تقلید شرک دی نو دا مشرک ده خود ټولو نه غټه جرح ده فکر دی چې ویلې وې داسم چې دا راوی چې د مقلد نو ځکه مشرک او بدعتي او د اسماء الرجال په یو کتاب کې دا جرح نشته نو خدا جرح نه ده کنه نو نه په قران کې دا جرح ده او نه په حدیث کې دا جرح ده ولی به جرح شي دا واجب شي ده خودی اسې دخلي چلا کیدا تعالوا الى ما انزل الله نو ما تاسو ته مخ کې ویلي دي چې د ما انزل الله نه دغه قران نه ده مراد اوس په دې قران کې دي چې قرات خلف الامام مکه او وابینه من په دې قران کې دي چې طلاقونه درې دي وابینه من په دې قران کې دي چې امین په پټه وای وابینه من په دې قران کې راغلي دي چې غرف الیدین مکه وا اتلسمه سپاره کې درته تشریح کوم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون د خاشعون لدي مفسرون لیکلي بهر تقدیر دی قران کې دي چې رفع الیدین مکه او وابینه من دی قران کې دي چې تقلید وکا کوم ځای کې دي او اول الامر کې ما درته تفصیل ونکړو اول الامر وابینه منی د اول الامر نه داسې تختی لکه اندو چې د کلمې نه تختی تجربه وکا د یو وابي په مخ کې اول الامر تلاوت کا زاو بیرنګ ته ګوره چې زیړیږي کنه زیړیږي نو قران نه مانی اول الامر په بد لګیږي نو د دوی د قران نه دا قران نه د مراد د دوی مطلب ځان ته خدای ویل دي او خپل خبرو ته آیتونه ویل دي چې دا زما خبرې ټول آیتونه دي بس چې څه غول خورم دا ټول آیتونه دي د وابي مطلب دا دی چې زه څه وایم ټول آیتونه دي او چې زه څه وایم دا ټول حدیثونه دي زما خبرې ټول حدیثونه دي او زما خبرې ټول آیتونه دي نو د وابي نه به دا ته وانوري چې دا زما رایا ده دا به ته نه د وابي نه په ټول عمر کې وانوري وابي وایي زه صرف قرآن او حدیث وایم داسې درته په هیڅ کله نه وایي چې دا زما رایا ده همیشه هم داسې وایي که نه چې زه ټول آیتونه او حدیثونه وایم او نور غږیږي د خپلې رایه نه چې څه ذهن ته ورځي هغه وایي نو چې کله دوی ته ویل شي نو وابیان دا آیات د تقلید په خلاف پیش کړي نو یو جواب په وابیانو ته دا ورکوم چې راځه چیلنج به مناظره به سره معینه کو به صرف قرآن او صرف بخاری بس دغه د اختلافاتو بازار چې تاسو په ګرم کړی دی نن سبا شل کته تراوی دي دا په قرآن او په بخاری حل کوزه خو بیام تاسو ته مابل جوابم خودلو وابیان تاسو ته وی چې راشي اله ما انزل الله قرآن تراشي او سنت تراشي دوی درته وی چې متکافی دي ما وجدنا علیه آبانا چې موږ ور باندې پلاران مونږ دي نو تاسو ته ما اته جواب خودلیو اول جواب څو چې تاسو به د دوی په دې دلیل کې سوچ کوئ شابه چې د چا د پیروي نه منع ده د مجتهد کده غیر مجتهد دلته خو د دوی پلاران غیر مجتهدین او رشوت خوارو کافران او مشرکان او اکالون للسحت رشوتونه به خړل او سمعون للكذب نو ته خو غیر مجتهدین دلته خو د غیر مجتهد د پیروي نه ټیک د الله منع کړی ده داسې پیروي خو بیان کوي لکه د مشرکانو چې کوله وبیان څنګه داسې پیروي کوي شابه د غیر مجتهد پیروي کوي کنه کوي افترا نه کومه دا د وابیانو عوام د چا پیروي کوي د امین الله کوي چې زه د امین الله پیروي نه کوم نو بیا د امین الله په کتابونو ور ولګي د په کیسټو دی ور ولګي په میموریانو دی ور ولګي نت کې د خبرې ناوري چې موږ هم د فتنو نه بیغمه چې دا بیا راته ونه وي چې دا زموږ شیخ څه فرمایلی دي نه د ټول ریکارډ دی ختم کی چې بیا موږ وایو چې ته د پیروي نه کوي او د غیر مجتهد دی نو مشرکان هم داسې و د غیر مجتهد پیروي کوله او وابیان هم داسې دي د غیر مجتهد پیروي کوي خو شو دویم دا کوابیان وای موږ د غیر مجتهد پیروي نه کوو نو دغه کوڅې سر کې چې دا کم وبی لګیا دی او دوره د تفسیر القرآن په نوم شروع کړي دا د بند کی کنه دا د ته چې څوک ناشتي د پیروي کوي کني کوي خودته غوګ نیولې دا ورته د یو لفظ ترجمه کوي هغه شی منی مطالبه د دلیل نه کوي آیا هر ټکی کې تیرنه دی وابیانو مطالبه د دلیل وکړه چې ما جعلت معنا دی ولې وکړه په ګرځولو الله من بحيره معنا دی ولې دا وکړه صاحبتين دی ولې دا معنا وکړه وسیلتين دی ولې دا وکړه حامین دی ولې دا وکړه دا چې کوم ورته ناشتي دا ګوګشتګان دا یو مطالبه د دلیل نه کوي هم دې ته تقلید وای هم دې ته پیروي وای دوی پیروي د غیر مجتهد وکړه خو شو او وای چې مونږ به دلیل خبر نه مونږ حالان کې د ورځې یو شي پر ترجمه کوي او دا یو شي پر ټوله به دلیل مانی د دې د معناګانې ټوله به دلیل مانی هیڅ کله مطالبه د دلیل ونه کړه خنو یو جواب ما درته دا وکړو چې د دوی پلاران غیر مجتهدین وو خو شو موږ د مجتهد پیروي کوو که تاسو په ما اعتراض وکړي چې موږ هم تاسو ته ورنی ولې کنه ته هم غیر مجتهد زه خو د ځان نه درته سنوم زه د مجتهدینو تفاسیر درته را نقلوم
که زه خپل مجتهد وې نو بیا به دا زما تقلید و، دا ستاسو به زما تقلید کړی و. زه خو مجتهد نه یم، زه خو حاکم د بل مجتهد د مجتهدینو مفسرینو اقوال درته نقل کوم، صرف نقل کوم، د خپل رائے نه څه نه وایم. نو دا تقلید نشو، تقلید د مجتهد کیږي. قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. نو یو جواب هم زده کړو کنه، کدوې درته دا آیات کریمه پیش کول نو تاسو به د دوی په دې دلیل کې سوچ کوئ چې یاره دې کې د مجتهد د پیروي نه منع ده که د غیر مجتهد نه. نو دلته خو د غیر مجتهد د پیروي نه منع ده، داسې پیروي خو وابیان کوي، د غیر مجتهد پسې روان دي، مجتهد پرېښی دی. زموږ د وابیانو داسې مثال دی چې یو بیمار د سپیشلیست ډاکټر نه علاج کوي او یو بیمار دی د یو مداري نه علاج کوي. ګوره مداریم ورته وایي چې د طب د کتابونو نه تا ته نسخه لیکم، سپیشلیست هم درته وایي د طب د کتابونو نه درته نسخه لیکم. نو مجتهد هم وایي قرآن او حدیث نه درته نسخه لیکم. امین الله هم درته وایي چې د قرآن او حدیث نه درته نسخه لیکم. خو امین الله داسې دی د امام صاحب په مقابل کې لکه مداري په مقابل د سپیشلیست ډاکټر کې. نو سپیشلیست ډاکټر پرې دی او د مداري نه مداري ته وایي چې ما ته قرآن او حدیث نه نسخه ولیکه. بس زمونږ او د وابیانو دغه فرق دی، دوی د مداري پر رهنمایي کې په دین عمل کوي او موږ د مجتهد اعظم. اولو کان دا آیات تر دې پورې دوی د آیات تلاوت کوي. د امین الله ټول کتابونه وګورئ د تقلید په خلاف دا آیات لیکل دي. اولو کان اباهم دا نه لیکي، دا ته ورته پوره ک بیا به مرنګزیو شي. ګوره دلته الله فرمای اولو کان اباهم لا يعلمون شيئا، اگر چې د دوی پلاران چې دي لا يعلمون شيئا نه پوهیږي په هیڅ شي باندې، یعنی اجتهادي علم ور سره نشتا، ولا يهتدون او نه پلار برابر دي، یعنی منسوسی علم ور سره نشتا، نصوص تم لار نه پیدا کړي. د مجتهد په دې ډول علم وي، د اجتهاد ملکم ور سره وي او په منسوسی مسائل باندې د خبر وي. دا د مجتهد شرط دی چې د په منسوسی مسائل هم پوهیږي او په اجماعي مسائل باندې هم پوهیږي او ملکه د اجتهاد بم لري. یعنی اگر چې د دوی پلاران غیر مجتهدین وو نو بیا هم دوی د هغوی پیروي کوله، یعنی که مجتهدین وې بیا په پیروي کې مزمت نه وو. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، یا ایها الذین آمنوا اے مؤمنانو، علیکم انفسکم یو وبی مسلمان شو، کامل مسلمان. مطلب میرا دی وابیان کافر نه دي، گمراهان دي، فاسقان دي، خوارج دي، بدعتیان دي، خو کافر ورته نه وایو. نو یو وبیو داسې پوره ایمان راوړو دلته راغلی و. نو ما ته ویلې دا اسې ډانچه د موږ غولولي وو. یو څه فقهي مسایل چې وابیانو به اعتراض کولو د به ما ته ټلیفون وکړو چې دا مسله څنګه ده. نو ما به ورته جواب ورکړو. بس دی به حیران شو چې دا خو ډېره ښکلې صحیح مسله ده، دا وابیان په دې څنګه اعتراض کوي. بیا وای بل اعتراض وکړو وابیانو، نو دا الله د هدایت سبب کړو. په فقه خو دا اعتراض دی، دا مسله څنګه ده؟ لکه وای مسله دا ده چې سړی د خپل مور سره واده وکړي معاذ الله، نو په ده حد نشته، نو دا جایز دی. وای وابیان وای دا جایز دی د احنافو په نزد. نو ما ټیک ته دا مسله حد پې نشته، حد خو یا سل دوری دي یا سنګسارول دي. دا به سل دوری نه ول کېږي، سنګساریږي بنا د به سر کټ کېږي. سر کټ کول تعزیر دی او دا د سر کټ کول مشکات کې باب تعزیر لاندې راغلی دی. بس عقل بیکار پرې خو دوی حنفي شو او بیا به ویل دا اسی ډانچا ده. نو یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے مؤمنانو لازم دی پتا سو باندې انفسکم خپل نفسنا، علیکم اصلاح انفسکم. علیکم اسم فعل دی په معنا د الزمو، پسان باندې لازم کوي اصلاح د خپل نفسونو، د خپل نفسونو اصلاح پسان لازمه کوي، خپل ځان اصلاح کوي. لا يضركم من ضل، دا علت د پاره د ما قبل ده. او لا يضركم دا مرفوع ده ځکه جمله مستأنفه ده. لا يضركم ګور مرفوع مونږ وایو. دا ممکنه ده چې لا يضركم جواب د امر شي، علیکم امر ده اسم فعل ده په معنا د الزمو، او لا يضركم دا جواب د امر شي. کته اعتراض وکي چې جواب د امر خو مجزومي او دا لا يضركم خو مرفوع ده د فعل مضارع. نو ګوره دا راته زما ورکړې شوې ده اتباعا لزمه الضاد. اصل کې لا يضركم ده، لا يضركم را په اصل کې مجزومه ده، خدا زمه چې پکې راغلې ده نو اتباعا لزمه الضاد.
په دې کې اتباع د ضمیر د ضاد ده، د دې نه مخکې ضاد مضموم دی، لدی وجه راتم زما ور کړی شو، نو دا زما اتباعی ده، اصل کې لا یضرکم دی. ضادم په اصل کې مضموم نه و، دا د ضاد زمم عارضی ده، درانه ورته را نقل کړی شوی ده، اصل کې لا یضرکم دی، لا یضرکم، درانه زما نقل کړی شو، ضاد ته ور کړی شو او یو را په بل کې مدغم شو، نو لا یضرکم، نو تاسو ته دې ضرر ونه رسي، لا یضرکم ضرر به تاسو ته ونه رسي. من ضل هغه خلق چې بیلاری دي، اذا اهتدیتم چې کله تاسو په خپل باندې پلار وای، نو چې تاسو په خپل پلار برابر وای، نو به چې کوم گمراهان دي د هغوی بیلاری والے تاسو ته ضرر نه رسي. اوس کته اعتراض وکي چې ظاهر د دې آیات خو په دې دلالت کوي چې په ترک د امر بالمعروف کې رخصت ده، امر بالمعروف او نهي عن المنکر مکوا، بس د خپل ځان اصلاح وکا، نور ټوله دنیا چې بیلاری ویم تا ته نقصان نه رسي، ټوله دنیا چې بیلاری تا ته نقصان نه رسي. نو د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر د دې په باره کې رخصت راغلو، تاسو ورته جواب ورکړئ چې ګوره دلته مراد د انفسنا، علیکم انفسکم، د انفسنا اهل الدین مراد ده، خطا وجه کې آسان درته کوم. علیکم انفسکم یعنی الزموا اصلاح اهل دینکم، تاسو په ځان باندې لازم کوي اصلاح د اهل دینو، ځکه پیغمبر علی السلام فرمایلی دي کنه ک المؤمنون کجسد واحد، مسلمانان ټول پشان د یو بدن دي، نو چې پشان د یو بدن دي د ټول مسلمانانو نه د اهل دینو نه تعبیر په انفسو، نو الله پاک فرمایي علیکم انفسکم، پزان باندې لازم کوي، څه شي پزان باندې لازم، الزمو لازم کوي اصلاح انفسکم، اصلاح د چا؟ د اهل دین خپلو، د خپلو اهل دینو اصلاح پزان باندې لازم کوي. لکه الله پاک په بل ځای کې فرمایي لا تقتلوا انفسکم، یعنی خپل اهل دین مو وجلای، نو دلته هم داسې ده علیکم انفسکم، پتا سو باندې لازم دي اصلاح د اهل دینو. او لا یضرکم من ضل، د دین کفار مراد دي، لا یضرکم تاسو ته ضرر نه رسي، من ضل هغه څوک چې کافر شو، اذا اهتدیتم چې کله تاسو په هدایت باندې وای، نو چې کله اصلاح د خپل اهل دینو وکړه، اصلاح د خپل اهل دینو، اصلاح په امر بالمعروف و نهي عن المنکر باندې کیږي، نو د خپل اهل دینو د فارم امر بالمعروف و نهي عن المنکر وکړو، د دین ورسته بیا څوک بیلاری وي، نو دا غین ورسته بیا دا بیلاری تاسو ته نقصان نه رسي. اذا اهتدیتم چې تاسو کله په هدایت باندې وای، کله چې په سم لار باندې اوسئ تاسو، نو سم لارې ودام ده کنه، په سم لار ده چې په ټولو مأموراتو باندې عمل وکړي، او یو د مأموراتو نه دام ده چې علیکم انفسکم، علیکم اصلاح اهل دینکم، اصلاح د اهل دینو بم کوي. اذا اهتدیتم کې دا اصلاح د اهل دینو داخله ده، او اصلاح د اهل دینو امر بالمعروف و نهي عن المنکر ده، نو اهتدیتم کې امر بالمعروف و نهي عن المنکر داخل شو. ان شاء الله چې د دینه بل په خطر طریقه نه لګيږي، خپل طریقې دا ده ان شاء الله چې پوه شئ. علیکم پتاسو یعنی الزمو پزان لازم کوي، څه شی لازم کوي؟ اصلاح انفسکم، اصلاح د اهل دینو، د انفسکم معنا مې پکې وکړه په اهل دینو، لکه بل ځکه چې الله پاک فرمایي لا تقتلوا انفسکم، خپل اهل دین مو وجنئ، نو د دوی اصلاح وکړي. لا یضرکم د دین ورسته چې تاسو امر بالمعروف و نهي عن المنکر وکړو، نو لا یضرکم من ضل، بیا تاسو ته ضرر نه رسي هغه څوک چې بیلاری وي. اذا اهتدیتم چې کله تاسو په سم لار یې، سم لار څه ده؟ چې امتثال د ټولو ماموراتو دي کړي، یو د ماموراتو نه دا مخکنی امر دی چې الزمو فزان لازم کوي اصلاح د اهل دینو، په دغه مامور به بم تاراتل کړي وي، نو د دین ورسته بیا پتا باندې ګنا نشته چې څوک بیلاری وي. دا د عبد الله ابن عباس د تفسیر نه را فهمیږي. عبد الله ابن عباس داسې فرمایي مروا بالمعروف ونهوا عن المنکر ما قبل منكم، امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي تر څو چې تاسو نه قبليږي. فان رد عليكم کتاسو امر بالمعروف او نهي عن المنکر وکړو او تاسو خبره چا ونه منله، فعليكم انفسكم، نو بیا د خپل ځان اصلاح په ځان باندې لازم کا. ګوره د دې آیات نه د دې عبد الله ابن عباس د تفسیر نامدار و فهمیدا چې اور امر بالمعروف و نهي عن المنکر وکا، نو کچا ونه منله
دا غي نورسته بیا د خپل ځان په غم کې شه. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه روایت ده، هغه فرمایا یا ایها الناس انکم تقرؤون هذه الايه، اے خلقو تاسو دا آیات کریمه تلاوت کوئ چې یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. تاسو دا آیات تلاوت کوئ وتدعونها فی غیر موضعها، او دا دی بغیر د خپل موضوع کې یعنی غلط تفسیری کوي. تاسو د دې تفسیر داسې کوي چې امر بالمعروف و نهی عن المنکر پرې دی او بس د خپل ځان اصلاح کوي. بوز بپای خود او بوزپن بپای خود، هر سړی په خپل قبر کې سملی. دا تفسیر تاسو د دې آیات کوي. ولا تدرون ما هي، او تاسو په دې نه پوهیږئ چې دا څه شی دی، د دې آیات څه معنا ده. وانی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، او ما در رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي، ان الناس اذا راوا منکرا، کله چې خلک یو منکر وګوري فلم یغیروه، او په دې منکر کې دې تغییر رانولي، یوشک ان يعمهم الله بعقابه، نو قریب ده چې الله پاک به عام کې دوی تخپل عذاب. قال ابو عبیده فرمایي چې خاف ابو بکر ان يتأول الناس الآية غیر متأولها. ابو بکر صدیق د دې نه ویریدو چې خلک به په دې آیات کریمه کې غلط تاویل وکړي، فيدعوهم الى ترك الامر بالمعروف، نو خلق برو بلی ترک د امر بالمعروف تا. وان المراد من ترك الامر بالمعروف ها هنا في حق المعاهدين المشركين، دلته مراد د ترک د امر بالمعروف نه په حق د معاهدین او مشرکین کې دی. نو دی بل توجیه، امر بالمعروف و نهی عن المنکر مکه وچاته مکه معاهد مشرک ته ذمي ته مو وای چې منځو کا زکه غتا ته جزیه درکې. دریم تفسیر درته کو، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا رأيت شحا مطاعا، چې کله د داسې زمانہ ولیدله چې په دې زمانہ کې خلک د بخل اطاعت کوي، ټول دنیا بخیلانی، په دین باندې ور په نه مصرفوي، وهو متبعا، او خواهش دی ولیدلو چې د دې پیروي کېده، و دنیا مؤثره، او دنیا خلقو ترجیح دنیا ته ورکوله په آخرت باندې، و اعجاب کل ذی رأی برأیه، او هر ذی رأی په خپل رأی باندې خوشاله. ورأیت امرا لا بد لك، تا ولیدلو داسې حالات چې تا ته په دې کې د واقع کېدو نه لا بدي و، ضرور ته په دا ګناهونو کې واقع کېدې. ستا امر بالمعروف و نهی عن المنکر خو خلکو ته فایده نه ورکوله، الټه ته پکې واقع کېدې. فعليك نفسك، نو په دغه وخت کې د خپل نفس اصلاح په ځان لازم کا. ودع امر العوام، او د عوامو مسله به پرېده، نو بیا امر بالمعروف و نهی عن المنکر دې ټیم کې پرېده، ځکه امر بالمعروف و نهی عن المنکر ستا خلکو ته فایده نه کوي، الټه د خلکو په ګناه خلک تا په ګناهونو کې مبتلا کوي. نو چې تا مبتلا کوي نو بیا پرېده امر العوام. فإن وراءكم ایام الصبر، ستاسو شاته د صبر ورځې را روانې دي، لکه نن سبا د صبر ورځې دي. فمن صبر فیهن، چا چې په دې ورځو کې صبر وکړو، قبض علی الجمر، داسې به وي لکه په سکروټو چې منګولې لګوي. للعامل فیهن مثل اجر 50 رجلا، څوک چې په دې ورځو کې نیک عمل کوي نو دومره به الله پاک ورته اجر ورکوي لکه د 50 کسو د عمل ثواب به الله دته ورکوي. نو د دریمه توجیه چې په هغه وخت کې امر بالمعروف و نهی عن المنکر پرېده، چې ستا امر بالمعروف و نهی عن المنکر خو چاته فایده نه رسوي، الټه هغوی ته په ګناهونو کې مبتلا کوي. خو ټولو کې هغه اوله توجیه اولا وه. الی الله مرجعکم، الله پاک ته مرجعکم، ستاسو رجوع ده. مرجع الضال والمهتدی، مرجعکم دا کوم ضمیر ضال او مهتدی ته راجع ده چې ضلوا اهتدیتم ور باندې دلالت کوي. خاص الله تستاسو د مهتدینو او د ضالینو رجوع ده، جميعا د ټولو. فینبئکم، نو خبر بکړي تاسو الله پاک بما کنتم تعملون، په اعمال تاسو باندې، نو په اعمال بم خبر کی په صورت د جزا کی. یا ایها الذین آمنوا، بیان الاحکام الدنیویہ بعد ذکر الاحکام الدینیہ. الله پاک د احکام دنیویو ذکر کوي ورسته د احکام دینیو نه. اے مومنانو شهادت بینکم، د دې شان نزول اول واوري، بیا په دې آیات کریمه او په دې رکوع باندې ډیر خپوي شي.
یو دو انصاریینو یو حضرت تمیم داری دا کابل کې چې د بالایسار شاته خخ ده تمیم داری رضی الله عنه په هغه زمانہ کې چې کله دا رکوع نازلې ده په دې وخت کې د عیسویو نو یو تمیم داریو او بل عجیب نه بداو دا په دغه وخت کې نصرانیینو د دې دوړو سره یو مسلمان مرګري شو د مسلمان د بنی سهم د قبيلو دا غنومه بودیلو مولا عمرو بن العاص د عمرو بن العاص مولاو آزاد کرده شو د غلام د بنی سهم د قبيله نو دا درې وړه په سفر روان شو په لار کې د مسلمان بودیل چې مولا د عمرو بن العاص په د باندې بیماری راغله او بیماری سخت شو نو د په خپل ځانو ویریدو چې زه وفات کیږم نو خپل سامان را ټول کړو دا غي لوی فهرست جوړ کړو چې زما سره دومره سامان دی دا فهرست دا خطي د خپل سامان په من کې یو ځای کې پټ کې خورو ځکه دلته قیمتي سامانونه د سره نو پټ په یو ځای کې خورو د په سامان کې و پیاله و د سپینو زرو او په هغه کې 300 مسقال سره زرو نو دا پیاله و د سره زر دام د دې په دې سامانونو کې و د دې فهرستم د مولیکل او دا خطي پټ په خپل سامان کې خورو او بیا د خپل دوړو عیسویانو مرګرو ته وصیت وکړو چې زه خو وفات کیږم زما دا سامان زما بچیو ته ورسوي بیا بس دوی هم داسې وکړه د وصیت مطابق د ټول سامان د بچیو ته ورسولو صرف دا د پیاله د سرو یا د سپینو پیاله وا او په دې کې 300 مسقال نورم سره زرو دای پټ کړه غلا یې کترینه چې غلا یې کړه د ماشومانو چې کله دا سامانونه راوس پړل او سامانونه معاینه کول نو پدې کې ولیدل چې دا پیلم پکې د لیکل شوی دا او پدې کې 300 مسقالم دي نو راغله دې دواړو ته تمیم داری او عدی ابن بداتم دې دواړو ته ویلي چې آیا زموږ دي متوفا خو به سامان نه خرج کړي دوی ورته ویلي چې نه سامان خو نه دي خرج کړي وای خد خو د خپل سامانونه ټول په دې خط کې لیکلي په دې فهرست کې او په دې کې یو پیلم شته او پاری کې 300 مسقال سرم دي هغه په دې سامان کې نشته هغه څه شو نو دې دوړ ورته قسم وکړو چې موږ نه دلیدلې نو ګوره دلته دا ورثه مدعیین دي او دا دوړه نصرانیین دا دوړه غلو په هغه زمانہ کې غلو نو دا دوړه مدعی علیه دي او حدیث کې راځي البینه علی المدعی والیمین علی من انکر شاهدان به په مدعی وي او قسم به په منکر وي نو دا مقدمه پیغمبر علی السلام تر ورسېده مدعیین چې د دې مړي ورسو دوی ته ویل چې تاسو شاهدان راوړئ چې دې دوړو پیاله پټه کړې ده او 300 مسقال سره پټ کړې دي دوی غلا کړې ده په دې شاهدان پیش کړي هغه خو ویل چې رسول الله دا خو شاهدان زمون سره نو دا خو په دشته کې وفات شوه دي شاهدان خو نشته وای خټیک دا شاهدان چې د مدعی د پاره نه نو مدعی علیه به قسم کوي کنه نو دلته دې دوړو عیسویانو ته د مازیګر د منځنه وروسته قسم ورکړو بچ دې دوړو قسم وکړو مسله ختم شو زمانہ هم داسې تیریدا یو څو وخت بعد قدرتی دی عیسویانو غلو دا پیاله په یو بل چا خرڅ کړه هغه بل چا دا پیاله چرته بهر رېستلې و او د دې مړي ورسو پیژنده چې دا پیاله خو هغه ده چې زموږ د مړي نه په میراث زموږ مړي په دې فهرست کې لیکلې و او دی عیسویانو زموږ نه پټه کړې و دا پیاله خو هغه ده د بل چا قرار وته نو چې د بل چا قرار وته بیا راغله دا د مړي ورسا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مقدمه پیش کړه چې رسول الله زمون پیاله خورا پیدا شو د پلاني سړي سره او هغه پلانې سړي وای چې دا په مونږ باندې دې دوړو خرڅ کړي دا مصالحهم تمیم داری او عدی ابن بدا دې دوړو په مونږ خرڅ کړي دا نو زمون پیاله دې دوړو پټه کړي دا زمون غلا د زمون د غلا سامان خورا پیدا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دوړو وغوښتو دې دوړو ته ویل چې تاسو کرا خو پیاله را پیدا شو ځکه تاسو دا پیاله په هغه کس خرڅ کړي دا او همدا مغه پیاله ده نو دې دوړو دعوه وکړه اوس دې دوړو ویل چې دا دې مړی په من خرڅ کړي دا را بس دې مړی په من خرڅ کړي دا نو اوس څوک مدعی شو دا نصرانیین دا مدعیین د شراب چې دې په من خرڅ کړي دا او دا د مړي ورسه منکر شو د خرڅولو نه دوی انکار وکړو نو خبره الټه شو مخکې دوی مدعیین او دغلا اوس هغه مدعیین شو د شراب او البینه علی المدعی شاهدان په مدعی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم غید وړو ته ویل چې تاسو شاهدان د شراب پیش کړئ هغه سره شاهدان د شراب نو
نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مړي ورسو ته ویل چې تاسو منکر د شرانه نو تاسو اوس قسم وکړئ. نو هغه کې دوه کسو قسم وکړو چې قسم وکړو نو دا پیاله 300 مثقال سره ثابت شو. نو چې ثابت شو بیا دوی ورته قیمت ادا کړو. بیا حضرت تمیم داری رضی الله عنه مسلمان شو. د اسلام نو وروسته و فرمایل چې دې رکوع کې چې څه دي د حق مونږ هم داسې کړیو. یا ایها الذین آمنو نو دا بیان د پاره د احکام دنیوي او د وروسته د ذکر د احکام دینیو نام. اے مومنانو شهادت بینکم شهادت په مابین تاسو کې اذا حضر دا اذا ظرف د پاره د شهادت ده. دا شهادت بکلی شهادت بکله کوي یعنی شاهدان بکله نسی ته د خپل مال د پاره. لکه دی مسلمان مړي چې دا دوه کسه شاهدان کړو د په کوم ټیم کې شاهدان کړو. اذا حضر احدکم الموت چې کله حاضر شي یو تاسو ته مرګ نو دا ظرف د پاره د شهادت نو په دې ټیم کې ته دوه شاهدان ونیسه. اذا حضر احدکم الموت چې کله حاضر شي یو تاسو ته مرګ حين الوصيه دا حين الوصيه بدل دی د اذانه. اذا حضر احدكم الموت دا مبدل منه حين الوصيه دا ترنه بدل مبدل منه سره د خپل بدلنا مفعول فيه د پاره د شهادتو. دا شهادت به حين الوصيه صحیح شو. شهادتو مبتدا ده او اسنان دا ورته خبر ده. اوس خبر حملی په مبتدا او دلته د اسنان حمل په شهادتو نه دی جایز ځکه شهادت صرف وصف ده او اسنان ذات مع الوصف ده. نو تقدیر بلګوي یا په جانب د مبتدا کې یا په جانب د خبر کې. نو که په جانب د مبتدا کې تقدیر لګوي نو داسې بوي ذو شهادت بینکم صاحبین د شهادت ستاسو په مابین کې اسنان دو دي. صاحبین د شهادت دو دي. په خبره پوه شئ. نو ګوره په جانب د مبتدا کې مې درته تقدیر ولګولو چې ذو شهادت بینکم اسنان او یا تقدیر په جانب د خبر کې ولګوي داسې وایي شهادت بینکم شهادت اسنین. شهادت په مابین ستاسو کې شهادت اسنین هغه شهادت د دوو کسانو ده. او یا دریم جواب وکا چې د حمل مبالغتن ده. نو د اسنان حمل په شهادتو باندې مبالغتن ده لکه رجل عدل په شان باندې. نو دا شهادت چې د شهادت د دوو کسانو ده زوا عدل منکم دا صفت د پاره د اسنان ده. دا ترکیب پکې زده کوي به ډېر خله لګيږي. دا چې دو شاهدانو زوا عدل چې دا عادلانی زوا عدل دا ورته یو صفت او منکم دا ورته دویم صفت. دا چې دو شاهدان چې عادلان وي او دا چې دو شاهدان منکم عبد الله ابن عباس او دا عبد الله ابن مسعود معنا دا ده منکم ای من المسلمین شابسي منکم څه معنا شو یعنی من المسلمین چې دا د مسلمانانو نه. دویمه معنا د حسن بصری او د حضرت عکرمه ده. دا چې دو شاهدان منکم یعنی من الاقارب چې دا د خپلوانو نه. غالبا د شاه منصور بابا په قران کریم کې دا دویمه معنا لیکل شوې ده. دا د حسن بصری او د حضرت عکرمه رضی الله عنهما. د عبد الله ابن عباس معنا په کې دا منکم یعنی من المسلمین چې هغه د مسلمانانو نه. دا من المسلمین په کې خلګيږي. او آخرانی دا عطف دی په دې اسنانی دوا عادلان مسلمانان دا شاهدان کوي. او آخرانی او یا دو نور شاهدان کوي. آخرانی موصوف من غیرکم دا ورته صفت یا دو نور شاهدان کوي من غیرکم دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د معنا مطابق من غیرکم نه به اهل ذمه مراد شي. صحیح شو. هغه د منکم نه مسلمانان مراد کړیو عبد الله ابن عباس او عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما. نو د غیرکم نه به څوک مراد دی اهل ذمه یعنی که مسلمانان نو به خیر د اهل ذمه شاهدان تا لکه دی مړي چې اهل ذمه شاهدان کړیو دوه عیسویان شاهدان کړیو. او دا دویم تفسیر د منکم ما درته کړیو په من الاقاربی باندې د حسن بصری او د عکرمه رحمهم الله تفسیرو. نو د دوی د تفسیر مطابق به من غیرکم معنا کوي په من الاجانب باندې.
یا دو نور د اجانبنا نو د عبد الله ابن عباس او د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما دا معنا اولاده حتى قال الجساس امام الجساس فرمای ان التفسير الثاني لا وجه له دا تفسیر ثانی د سره د وجه نه لري لان الخطاب توجه الى اهل الايمان ولم يجر للقرابه ذکر ولم يجري للقرابه ذکر خبره په مؤمنانو کې دا مخکې د خپلوي ذکر نه دی شوی مخکې د ایمان ذکر شوی دی نو خبره په مؤمنانو کې روانه ده ځکه د منکم معنا په مؤمنانو باندې وکړي نو تفسیر جساس خو په دې بل معنا بالکل رد کړی دی چې منکم معنا په اقارب وکړي او د من غیرکم معنا په اجانب وکړي ان انتم ضربتم في الارض ان ضربتم انتم ضربتم في الارض لك ان احد من المشركين استجارك فاجره شاهد ولا پويږي کنه دفه د اعتراض مې درته وکړه ان ضربتم کوم اعتراض دفه شو ان په فعل داخليږي او دلته په اسم ور داخل شو کافیه کې وای کنه ان احد نو دلته په فعل مقدر کوي وقد يحذف الفعل وغزين کې ودام نه ان ضربتم انتم کچرت تاسو سفر کولو ضربتم یعنی سافرتم کچرت تاسو سفر کولو فی الارض پزمکه کی نو کچرت تاسو مسافران وای پزمکه کی نو په دې ټیم کې بیا د اهل ذمه او شهادت قبليږي دلته منځ کې جمله معترضه راغله دفع د توهم کوي چې من غیرکم کې تا من اهل ذمه مراد کړو نو د اهل ذمه او شاهدی قبليږي کنه قبليږي نو دې آیات کې الله په دې جمله معترضه کې الله پاک دې بیان کوي چې دا خو د ضرورت ټیم دی او دنیوي معامله ده نو د دوی شاهدی په کې قبليږي دا وصیه انکا فاصابتكم نو رسید تاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ نو چې مړ شوي پیدا دوړه شاهدان کا نو د مرګ نو وروسته خو نشي شاهدان کوله خصوصا پنځپیران خو چې مړ شو بالکل جماعت نو بیا به څنګه شاهدان کی نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې فاصابتكم د دې معنا ده قاربتم الاجل چې کله تاسو نږدې شوي مرګ ته چې کله تاسو مرګ ته نږدې شوي دا فاصابتكم مصیبت الموت دا عطف ده په ان ضربتم فی الارض باندې ان انتم ضربتم فی الارض په دې شرط ور عطف ده جواب حذف ده ان انتم ضربتم فی الارض ده معطوف علیه فاصابتكم مصیبت الموت دا ور باندې عطف معطوف سره د خپل معطوف علیه نه دا شرط جزای حذف ده چې فلیشهد اثنان منکم او من غیرکم دو کسان دی بیا شاهدان شي د مؤمنانو نه یا د اهل ذمه نه نو دا دوه وصیین ځان ته وټاکه تحبسونهما من بعد الصلاه دا جمله مستأنفه ده په جواب د سوال د سائل کې واقع شوی ده سائل داسې سوال کړو چې کیف نعمل اذا رتبنا بالشاهدين بیا به موږ څه کوو چې کلم په دې شاهدانو شک راغلو چې دوی غلا کړی ده لکه دلته په دې دوړو نصرانیینو باندې د غلا شک راغلو نو په دې ټیم کې به بیا موږ څه کوو الله فرمایي چې کلم شک راغلو نو تحبسونهما نو بیا به تاسو دا تحبسونهما دا به تاسو حصار کوي یعنی تصبرونهما د قسم د پاره به حصار کوي ځکه تاسو به په خپل شاهدان نه لرئ او دوی به منکر وي د دې جام نه دوی منکرو نو دا به تاسو را حصار کوي من بعد الصلاه ورسته د مانځنه الصلاه کی الف لام د عهد د پاره ده ورسته د مانځه د مازیګر نه نو دا من باب التغلیظ بالزمان ده تغلیظ بالزمان دا چې په بعضو زمانو کې سړی په قسم ډیر ور زړوري او په بعضو زمانو کې سړی د قسم نه لګ بیزړی د مازیګر د مانځه نه ورسته ده په قسم کې لګ بیزړی د الله نه پکې ویریږي نو دا تغلیظ بالزمان ده زمون په مذهب تغلیظ بالزمان لازم نه ده د قاضي باندې خو جایز ده ورسته د مانځه د مازیګر نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تمیم الداری او عدی ابن بدا د مازیګر د مانځنه ورسته راو غوښته او د منبر په خوا کې قسم ورته ورکړ او ټول اهل ادیان چې دي د دې ټیم احترام ساتي دا ټیم چې د شپې او د ورځې ملایکی په دې ټیم کې سره یو ځای کیږي او دا رنګ په دې کې شاهدان هم ډیر خلک د کاروبار نه فارغ وي کوڅې او جمعتون ډکی نو الف لام د عهد د پاره شو دویم احتمال پکې دا دی چې الف لام د جنس د پاره دی یعنی من بعد ای صلاتن کانت د هر مانځنه چې ورستوي په د مانځنه ورسته را حاضر کړي ځکه مطلق منځ داعی الی النطق بالصدق دی رښتیا ویلو ته داعی دی فیقسمان بالله نو دوی به قسم کوي په الله باندې
ان ارتبتم نو دوی به قسم کوي په الله. دا جمله ختمه شوه. ان ارتبتم دا شرط دا ځان ته جمله ده. ان ارتبتم یعنی ان شککتم فی صدقهما، کچر تستاسو شکو د دوی په صدق کې، دا شرط او جزای حذف ده. فاحبسوهما واقسموهما. ان ارتبتم کستاسو شکو د دوی په صدق کې، شککتم فی صدقهما فاحبسوهما واقسموهما، نو بیا دوی د مازیګر د مانځنه وروسته راحصار کوي او قسم ورته ورکوي. نو دا ان ارتبتم دا شرط شو، او فاحبسوهما واقسموهما دا ورته جزا شو. دا شرط او جزا په دې منځ کې جمله معترضه ده په مابین د قسم او د جواب کې. فیقسمان بالله دا قسم ده، لا نشتری به ثمنا دا ورته جواب د قسم ده. نو فیقسمان بالله دا قسم او لا نشتری به ثمنا دا جواب د قسم. په خبره هو پوه شو. نو د قسم او د جواب د قسم په مابین کې شرط او جزا بل جمله راغله. لا نشتری به ثمنا قلیلا، نبا اخلو منگا به ضمیر چا ته راځي کوي. نو په دې کې دوه احتمال درته ذکر کوم، نور احتمالات پکې ډیر دي. راجح احتمال پکې دا دی چې دا ضمیر الله ته راځي دی. نو فیقسمان بالله دوی به قسم کوي په الله، داسې قسم وکړي چې لا نشتری به یعنی لا ناخذ لانفسنا به یعنی بدلا من الله، بعد مقابله د پاره ده. لا نشتری یعنی لا ناخذ لانفسنا، موږ نه اخلو د خپل ځانو د پاره به په بدل د الله کې، سمنن پیسې په بدل د الله کې پیسې نه اخلو، یعنی د الله د قسم په بدله کې موږ پیسې نه اخلو. نو د پیسو د پاره موږ د دروغ قسم نه کوو، مطلب یې دا و. دویم احتمال پکې دا دی چې لا نشتری به هی ضمیر قسم ته راځي کا، خو بیا به پکې حذف د مضاف کوي. نو دا ځکه مرجوحه ده چې په دې کې حذف د مضاف ته ضرورت دی. نو بیا به معنا دی فیقسمان بالله، نو دوی به قسمونه کوي په الله. څنګه قسمونه به کوي؟ لا نشتری یعنی لا ناخذ لا نستبدل، چې موږ نه بدلو، به یعنی بصحت القسم، فصحت د قسم باندې سمنن پیسې، یعنی صحت د قسم نه پریدو په مقابله د پیسو کې. صحیح شو؟ لا نستبدل موږ نه بدلو. څه شي نه بدلو؟ صحت د قسم په پیسو. موږ صحیح قسم کوو. یو درې متوجم پکې شته چې هی ضمیر شهادت تراجه کا خدل تبم حذف د مضاف پکې کوي. فیقسمان بالله دا دوړه به قسم کوي په الله پاک باندې، داسې قسم وکړي چې لا نشتری به یعنی لا نشتری بمقابله صحت الشهادت، موږ نه اخلو په مقابله د صحت د شهادت کې سمنن پیسې، چې پیسې واخلو او صحت د شهادت پریدو، صحیح شاهدی ونه وایو. ولو کان ذا قربا یعنی ولو کان المقسم له، ولو کان ضمیر می چاته راځي کو مقسم له ته، د چا د پاره چې موږ قسم کوو مشهود له او مقسم له، اگر چې دا مقسم له او مشهود له ذا قربا یعنی قریبا منا، هغه زموږ خپلوان وي. یعنی خلاصه دا چې کله پیسو سره خپلوي یو ځای شي کنه، بیا موږ غلط قسم نه کوو. ولو کان ذا قربا لوی وصلیه ده، نو یو خو به پیسې شي ولو کان ذا قربا، او بل ور سره خپلوي شي، نو کدا دواړه شیم نو بیا موږ غلط قسم نه کوو. پاتې خلادا چې یوازې پیسې وي نو بیا په طریقې ولا غلط قسم نه کوو. نو جواب د لو محذوف ده. ولو کان ذا قربا لا نشتری به ثمنا ولا نكتم شهادة الله، او نپټو موږ شهادت الله گواهی د الله. اضافت د شهادت الله تعالی وجد ادنا ملابست نه ده. شهادت الله دا شهادت مامور به ده د الله، مامور یو خو مامور به ده یو مامور ده، په دې باندې الله امر کړی ده. نو اضافت د مامور به ده امر ته، نو تقدیر ور سره ولګول شهادت الله التي امرنا باقامتها، شهادت د الله هغه چې موږ ته امر کړی دی په اقامت، نو موږ هغه نه پټو. ان اذا لمن الظالمين، بشک ان یعنی ان اذن یعنی اذا کتمنا، تنوین عوض د مضاف الیه نه ده. بشک موږ اذن یعنی اذا کتمنا، چې کله موږ دا شهادت پټ کړو نو موږ بل من الآثمین د ګناګارو نه یو. بس تر دې پورې مسله یو مقدمه ختم شوه. دې کې د مړي ورثه چې هغه مدعیان د غلاو
او دا دواړه تمیم داری او عدی بن بدا دا مدعی علیه و په دوی دعوه د غلا شوی و نو دوی قسم وکړو بس بری شو په غلا کې دوی مدعی علیه و ورسته بیا د الله قدرت ته ګوره چې دا پیاله بل ځکه پیدا شو نو چې پیاله بل ځکه پیدا شو اوس د اغه نه ورسته واقعا ذکر کیږي چې دلته دا دواړه غلا اوس مدعی ګرځيږي د اشتراک مخکې مدعی علیه د غلا و وان عسر الله پاک فرمایي که چرته اطلاع ملاو شو اطلاع حاصل شو على انه مستحق اسما فدي خبر باندې اطلاع ملاو شو چې انهما دا شاهدین الحالفین دغه دو شاهدین چې قسم وکړو د غلا په موضوع کې د غلا موضوع خو دې پورې ختم شو کنه نو د غلا په موضوع کې دوی قسم کړي دي نو که چرته اطلاع ملاو شو چې دغه شاهدین حالفین استحق اسما کچرته داسې اطلاع ملاو شو چې دا شاهدین حالفین استحق اسما مستحق شوی د ګناه دي یعنی فعلا ما یوجب الاسم داسې کاری کړی دی چې هغه موجب د پاره د ګناه دی استحق اسما مستحق شوی د ګناه دي یعنی فعلا ما یوجب الاسم داسې کاری کړی چې هغه موجب د پاره د ګناه دی من تحریف و کتم تحریف کړی دی او دارنګي پټ کړی دی ځکه د دوی په لاس کې د غلا مال راووتو او بیا دوی دعوه د دې وکړه چې دا موږ اخسته دي نو فآخران مبتدا ده یقومان دا ورته خبر ده نو فآخران من اولیاء المیت دو نور دی وسره اوچت شي د اولیاء د مړي نه ځکه اوس اولیاء د مړي مدعیان دي نه څه شي دي مدعی علیه دي راوسی اوس د غلا مدعیان د شرف او اولیاء د مړي مدعی علیه دي مدعی علیه به اوس قسم کوي فآخران نو دو نور فآخران یعنی فلیشهد آخران شاهدی دی ورکی دو نور نو فاعل می درته د فعل مقدر کو او یا فآخران مبتدا ده یقومان می درته خبر کو خطر کی پکې دا دویم ده چې آخران مبتدا کا یقومان ورته خبر کا نو دو نور د اولیاء د مړینا یقومان دا به ودرېږي مقامهما فزید د دوړو شاهدینو چې قسم مخکې کړی دی نو د دې په ځای به اوس د مړي دوه ور سره پورته شي د دوی په ځای به ودرېږي فی الحبس والتحلیف مقامهما یعنی مقام الوصیین فی الحبس لکه دا وی حبس او تحلیف چې شوی اوس به د دوی حبس او تحلیف کیږي د مازیګر د مانځنه وروسته به دې دوړو ته قسم ورکول شي من الذین دا من الذین صفت د پاره د مبتدا ده د آخران د پاره صفت ده دا آخران چې دي کائنان من الذین دا کائن دي من الذین دا اغي ورسونا دا کائن دي الله پاک فرمایي دا اغي ورسونا استحق عليهم الاولیان دا کائن دي دا اغي خلقنا دا چا حق چې دي دوړو پټ کړو استحق عليهم اس مستحق شيو د دوی په خلاف الاولیان دا الاولیان مصداق څوک دي شابسي دا الاولیان مصداق هغه دو شاهدان دي هغه عیسویان استحق چې هغه دوړه مستحق شوی او مطلب باندې پوښي د څه مستحق شوی علیهم د دوی په خلاف نو چې د دوی په خلاف مستحق شوی یعنی د دوی حق پټ کړو چې مستحق شوی د دوی په خلاف باندې الاولیان اولیان نه دي اولیان دي اولا په معنا د اقرب او اولا په معنا د احق دا هغه یو اولیت دی بل اولویت دی اولیان د اولویت نه دی چې مستحق شوی ور باندې اولویان چې په هغه کې اولویت او اقربیت او احقیت پکې د دې وجنو چې هغه وصیین د پاره د مړي په هغه اعتماد کړو نو فیقسمان بالله نو قسم بو کی دا دوړه دا د مړي ورسه په الله باندې دا چې قسم بو کی له شهادتنا فیقسمان بالله لشهادتنا دا جواب د پاره د قسم دی لشهادتنا د دې معنا د لیمیننا چې خامخا زمون قسم چې دا د عبد الله ابن عباس معنا ده خامخا زمون قسم چې احق دا زمون قسم احق ده من شهادتهما یعنی من یمینهما د دوی د قسمنا د دې خاینانو د قسمنا نو دا زمون قسم چې د حق ده ځکه هغه اوس په دې موضوع کې مدعی علیه شو نه مدعیان شو
او من مد علیه یو وما اعتدینا دا عطف دے په جواب زمون قسم احق من شهادتهما او وما اعتدینا او فيقسمان بالله ما اعتدینا دا ما اعتدینا په شهادتنا باندې ور عطف دے په جواب د قسم ور عطف دے فالله بقسمو کی چې ما اعتدینا فی ایماننا من تجاوز نه کړي په خپل قسمونو کې نو اوس به ورثه د مړي قسم وکي نو د مړو په ورثو کې دوه قسم یو عمرو بن العاص او بل مطلب ابن ابي ود دا دوړه ابن ابي وداع دا دوړه را پاتې د مازیګر د مانځنه ورسته قسم وکړو چې قسم په الله دې چې دا پیلم په دوی نه د خرڅ کړي نو بس دا وینه د پیلې قیمت واخیستل ان اذل من الظالمین بشک من اذن یعنی اذا اعتدینا کچرته من اعتدا کړي وي لمن الظالمین نو بخامه قود ظالمانو نه تدې پرې دا ترکیب ډیر سخت ځکه ما درته وروړو ان شاء الله چې پوه شوي به ور باندې ولي کلی باندې ذالک ادنا دا مذکور حکم چې د کتا تویم ادنا یعنی اقرب دا اقرب دی ان یاتوا بالشهاده على وجهها ذالک الاقسام یا ذالک الحكم المذکور ادنا یعنی اقرب ان یاتوا بالشهاده چې دوی راتللو کی په گواهی باندې ان یاتوا کی ضمیر الشهود الاولو تراجه ده چې راتللو کی د اول شاهدانو بالشهادت په شهادت باندې علی وجهها په صحیح طریقه نو د الله نه بویریږي په صحیح طریقه باندې به دوی شاهدی ادا کوي او یخافو کده الله نه ویریږي نو د دې نه بویریږي ان ترد ایمان چې واپس بکړي شي قسمونه الى الورثه ورثو ته لکدلته چې قسم ورثو ته واپس نو اوی به قسم کی بعد ایمانهم رسد قسمونه د دوینه واتقوا الله فی الیمین الکاذب د الله نه ویریږي په د دروغ په قسم کې واسمعوا او واورد الله حکمنا والله لا يهدي القوم الفاسقين بشک الله هدایت نه کوي قوم فاسق تام یوم یجمع الله الرسل دا بدل دے د لفظ د الله نه بس د غیر بش والله لا يهدي القوم الفاسقين او والله يوم يجمع الله الرسل بدل من لفظ الجلاله الله هدایت نه کوي په کوم ورځ کې الله هدایت نه کوي یوم یجمع الله الرسل په هغه ورځ کې چې الله پاک را جمع کړي د پیغمبرانو فیقول نو الله پاک به پیغمبرانو ته وایي ماذا اجبتم څه جواب درکړل شوی او تاسو ته ماذا اجبتم څه جواب درکړل شوی او تاسو ته قالو دوی په جواب کې وایي چې لا علم لنا یا الله پاک موږ ته علم نشته الا ما علمت لا علم لنا بشک موږ ته علم نشته انك انت علام الغيوب بشک یا الله پاک ته چې ډیر زیات خبرداري په غیب باندې یعنی ما غابه منا من اجابه القوم عبد الله ابن عباس سے فرمایي د دې معنا داسې کوي لا علم لنا الا العلم الذي انت اعلم به منا لا علم لنا منت علم نشتا الا العلم الذي تمر علم را تشتا انت اعلم به منا چې باغي باندې ته زمون زیات عالم مونږ ته نور علم نشتا کم چې را سره ده نو باغي ته زمون زیات عالم یا الله پاکم دا د عبد الله ابن عباس په توجیه ده دویمه توجیه پکې دا ده چې لا علم لنا بوجه الحکمت عن سؤالک یا الله پاکم ته علم نشتا په وجه د حکمت د دې تپوس ته چې ستا په دې تپوس کې څه حکمت ده او ابن جریج داسې معنا کوي لا علم لنا بعاقبه امرهم وبما احدثوا من بعد یا الله پاکم ته علم نشتا په عاقبت د امر د دوی چې دوی بیا زمونږ نه وروسته څه وکړي وبما احدثوا من بعد چې زمونږ نه وروسته دوی څه وکړه نو موږ ته دا پته نشته انك انت علام الغيوب بشکت چې ډیر زیات عالم په غیب باندې اذ قال فديك رد لقول النصارى عيسى ابن الله اذ قال دا بدل د يوم يجمعون یاد که هغه وخت الله هدایت نکي قوم فاسقانو ته یوم فدغ یوم کې او الله هدایت نکي قوم فاسقانو ته د دې اس پټیم کې اذ قال يعني يقول چوبوي الله پاک عيسى عليه الصلاه والسلام ته یا عيسى ابن مريم اے عيسى ابن مريم
اذ قال الله یا عیسی ابن مریم یعنی اذ یقول الله یاد کا هغه وخت چې وب فرمای الله پاک یا عیسی ابن مریم اے عیسی چې زوی د بیبي مریم اذکر نعمتي علیک یاد کا زما نعمت چې پتا می کړه د بالنبوت الله پاک په ټول پیغمبران را جمع کی او د ټولو پیغمبرانو په مخ کې باول عیسی علیه السلام تخپل نعمتونه وشمیري چې دومره نعمتونه می پتا باندې کړی وعلى والدتك وغ نعمتونه ما کړی دي ستا په مور باندې اذ ایتکم فاغه وخت قویتک چې په دې کې می تم قوی کړی بروح القدس په روح القدس باندې روح القدس یا جبريل ده یا انجیل ده یا اسم اعظم ده یا عیسوی روح ده تکلم الناس چې تا خبرې کول کی خبرې دي کولې د خلکو سره په المهد فزانګو کې یا د مور په غیږ کې یا په طفولیت کې په ماشومتوب کې وکهلا او په حالت د کهولت کې وکهلا او په حالت د کهولت یعنی په حالت د پوره عمر کې چې کله ستا عمر الله پاک پوره کړو په دې ټیم کې تا خبرې کولې و اذ علمتک نو په دې کې مطلب دا دی چې دا د ماشومتوب او د کهولت د خبرو په مابین کې تفاوت نه و دوړه یو قسم خبرې وي انی عبد الله اتانی الكتاب وجعلنی نبیا د په مهد کې کړي دي او په کهولت کې بم دا خبرې وکي چې کله د اسمان نه راکوش و اذ علمتک الكتاب او په هغه وخت کې چې ما ته تعلیم درکړو الکتاب د الکتاب معنا د لیکل راجح معنی دلته دا بعض علما فرمایي چې علم ظاهر ترنه مراد ده راجح دا چې دلته د کتاب نه کتابت مراد ده چې ما ته تعلیم د کتابت درکړو والحکمت د حکمت نه مراد شرعي احکام او عمیق اسرار مراد دي تا ما تعلیم درکړو د شرعي احکام او د عمیق اسرارو والتوراة وما تا ما تعلیم د تورات درکړو والانجیل او تعلیم د انجیل می درته درکړو و اذ تخلقوا او په هغه وخت کې تخلقوا چې جوړ بده کړل من الطين د خټنا كهيئه الطير یعنی صورتا مثل صورت الطير دا چې شکل لکه شکل د مرغه نو د مرغه په شان شکل بتا جوړ کړو باذنی یعنی بحکمی زما په حکم په دې کې نفي د الوهیت د عیسی علی السلام دا یعنی دا ټول امور چې عیسی علی السلام کول د په خپل قدرت سره نه کول لاس د عیسی علی السلام او شفا زما وا قدرت الله فتنفخ فيها نو پس پکول بدی فيها پدی هيئت کی پدی صورت کی فتكون نو پس شوب دا هيئت نو پشوب هغه هيئت طائرن مرغه یعنی طائرن باذنی په حکم زما باندې نو زما په حکم به د هغه نه مرغه جوړ شو وتبرئ الاكمه او الله پاک فرمای تبرئ روغول بده الاكمه مرزاده ډوند والابرص او د پیس مرز والام باذنی یعنی زما په حکم یعنی لاس تارا کش کولو او شفا ما ور کولا و اذ تخرج الموتى او کله چرېستل بدی مړی باذن زما په اذن عیسی علی السلام بچ کله د یو مړی دراژوند کولو اراده وکړه نو اول به دوه رکعات المنځ وکړو بیا به دعا وکړه بیا به هغه مړی راژوندې شو دا حالت بچ چاو کتلو نو یقین به راغلو چې دا مړی د الله په قدرت راژوندې او د عیسی علی السلام په دعا راژوندې شو دا الله قدرت په پدیو چې د دوه رکعات المنځ وکړو بیا به دعا وکړه بیا به الله مړی راژوندې باذنی یعنی بحکمی دا باذنی مقرر الله پاک وي پدې کې نفي د الوهیت د عیسی علی السلام کوي چې دا ټول امور عیسی علی السلام په خپل قدرت سره نه کول بلکې قدرت زماو و اذ کففت بنی اسرائیل او کلمه چې بند کړو بنی اسرائیل شرط بنی اسرائیلو بند میکړو شرط بنی اسرائیلو حين هموا بقتلک فاغه وخت چې کله دوی قصد کړو ستا وجلو ته نو بند میکړو شر د بنی اسرائیلو عن کستانه چې کله دوی ستا د وجلو قصد کړو نو د دوی شر ما بند کړو ګوري لفظ د کف په هغه ځای کې استعماليږي چې د دوه شیانو په مابین کې بالکل اجتماع نه راغلي لکه زه داسې وایم چې دا موبایل کففت هذا الهاتف عن هذا الهاتف
دا موبایل مې د دې موبایل نه بند کړو. مطلب مې دا دی چې د دې دواړو موبایلونو په مابین کې بالکل اجتماع نه دراغلی، بالکل سره یو ځای شوي نه دي. نو کففت بني اسرائیل د دې مطلب دا دی چې الله پاک بني اسرائیل عیسی علیه السلام ته وررسېدو تم پرې نه ښودل. پانسي کول خو ډېره لرې خبره ده، وروم نه رسېده، نږدې م ورنغله، وروم نه رسېده. نو په دې کې په یهودو او په قادیانیانو باندې رد دی. دا قادیانیان اول وابیانو. قادیانی لعین چې دی د ښځه وابی وه، وابڼه وه، وکټوریا اهل حدیثه وه، او نکاح چې ورته تړلې وه نو نظیر حسین دهلوي ورته تړلې وه. دا د وابیانو شیخ الکل فی الکل دی. د ده نه مخکې بل مخکې غیر مقلد نه و، په ده باندې دوی ډېر فخر کوي. 15 روپۍ او یو جانماز باندې ورته نکاح تړلې وه. نو دغه وابي قادیاني چې و د ده عقیده داسې ده، دی په خپلو کتابونو کې لیکي د قادیانیم دا عقیده ده، او د یهودم چې عیسی علیه السلام پانسي شو. خو یهود دا وایي چې عیسی علیه السلام موږ پانسي کړی دی او خښ کړی هم دی. او دوی داسې وایي د قادیانیان چې عیسی علیه السلام چې کله دوی پانسي کړو یهودو، نو عیسی علیه السلام مړ نه شو، بېهوشه شو. عیسی علیه السلام بېهوشه شو، دوی راواخیستو، د مړ ګمان یې پرې وکړو، قبر کې ښخ کړو. عیسی علیه السلام په قبر کې په هوش باندې راغلو، نو د قبر نه راووتو او مریضو خوږ ټول نو را روان شو، کشمیر ته راغلو. د مری او کشمیر په دې علاقو ته ځان راورسولو، دلته خپل علاج وکړو. بیا د سرینګر خانیار یوه علاقه ده، خانیار کلي کې مړ شو، دلته ښخ کړو. نو ګوره هغه عیسی علیه السلام چې د لاس پر کش کولو باندې الله بیماران جوړي، دا د علاج د پر کشمیر ته راتلو. هغه زمانہ کې کشمیر نه اوس خلک اسلام آباد ته علاج ته راځي او پېښور ته راځي، او عیسی علیه السلام کشمیر ته راغی او دلته پوره ډاکټرانو دلته خپل علاج وکړو. هغه مسیحا او نور بیماران به د پلاس الله جوړول، خدای د خپل علاج د پر دلته راورسېدو. او د یهودو خپل ارمان پوره کړو. الله وی کففت بني اسرائیل، ما درنه بني اسرائیل بالکل بند کړو، یعنی دا هغوی چې څه اراده واغه ونه شوه. او کدا د قادیانیانو د نظریې مطابق خبره وشي، نو بیا خو د یهودو چې کوم خبره واغه خو پوره شوه، چې څه غوښته هغه یې وکړو. عیسی علیه السلام یې پانسي کړو، خبر کې خښ کړو، همدا دوی غوښته نو هغه پوره شو. الله په خو دلته وایي چې د دوی خبره پوره نه شوه، او د قادیاني لعین مطابق دغه د مزاج مطابق د خبره پوره شوه. و اذ کففت بني اسرائیل، نو دا وبي قادیانی د زوی دی، وای زما پلار ځان ته چرته اهل حدیث نه دی ویلي، لیکن په عادات او په افعالو کې ټول اهل حدیث د زوی کتاب دی. و اذ کففت بني اسرائیل، کففت چې بند میکړه بني اسرائیل عن کستانم، اذ جئتهم بالبينات، په هغه وخت کې چې تا راتللو کړه دوی ته بالبينات، په واضح معجزات باندې. یعنی چې کله راوړي وتا، جئتهم راوړي وتا صيغه د ماضی ده، چې کله راوړي وتا دوی ته واضح دلایل. فقال الذين كفروا، نقول اغه خلق چې کافران دي د دوی نام، ان هذا، یعنی ان هذا الذي جئت به، نه دی دغه شی چې تا پې راتلل کړي دي، الا سحر مبین، مگر دا سحر دی ښکارم. و اذ اوحیت الى الحواریین، یاد که هغه وخت چې ما وحی وکړه حواریینو ته، یعنی امرتهم بلسان نبیهم، امر می وکړو دی حواریینو ته په ژبه د پیغمبر د دوی باندې. اوحیت یعنی امرتهم بلسان نبیهم، امر می وکړو حواریینو ته په ژبه د پیغمبر د دوی باندې. نو وحی خو پیغمبر ته کیږي، نو دلته په ژبه د پیغمبر دوی ته امر شوی. او یا اوحیت په معنا د الهمت سره ده، چې کلمه الهام وکړو حواریینو ته ان امنوا بی و برسولی، د دې وحی مې ورته وکړه چې تاسو ایمان راوړئ په ما باندې او زما په پیغمبر. قالو، نو ویل دي حواریینو حين وفقتهم، چې کلمه دوی ته توفیق ورکړو، آمنا چې مون ایمان راوړی دی، وشهد او ته گواه اوسېږه بأننا مسلمون، چې مونږ چې یو مسلمانان یو. ګوره د دې آیتونو نه مقصود دوه شیان دي. یو نفي د الوهیت د عیسی علیه السلام ده، چې عیسی علیه السلام الہ نه، او د نفي د الوهیت لپاره الله مختلف دلایل پیش کړه. یو دلیل دا چې د عیسی علیه السلام تایید روح القدس باندې وشو، او څوک چې الہ وي هغه د بل چا تایید ته ضرورت نه لري. دویم دا چې د عیسی علیه السلام تربیت په زنګو کې وشو، او څوک چې الہ وي هغه د بل چا تربیت ته ضرورت نه لري.
دریم دا چې الله د کتاب او د حکمت تعلیم ورته ورکړو او څوک چې الہ وي هغه د بل چا تعلیم او اعطاء د حکمت ته ضرورت نه لري. څلورم دا چې د بنی اسرائیل د شر نه الله د حفاظت وکړو، کففت بنی اسرائیل، او د شر نه حفاظت د بنده کیږي، الله پاک دې ته ضرورت نه لري. نو په دې ټولو کې نفي د الوهیت راغله د عیسی علی السلام، نو په دې کې رد په نسوارا وراغی. او دویم الله پاک دې کې دا مسله ذکر کوي چې کوم معجزات چې الله پاک عیسی علیه السلام ته ورکړیو هغه د الله د طرف نه احسانو، هغه د الوهیت دلیل نه دی بلکې هغه د نبوت دلیل دی. نو عیسی علیه السلام د الله نبی او د حواریین د امتیانو. اذ قال الحواریون، اذكر اذ قال الحواریون، یاد که هغه وخت چې ویل حواریون یا عیسی ابن مریم، اے عیسی ابن مریم، هل یستطيع ربک، آیا طاقت لري ستا رب؟ ظاهری معنا خو دا ده لیکن دلته معنا دا څه ده، هل یستطيع ربک یعنی هل یطیعک ربک ان سألته، آیا ستا خبر منی ستا رب چې کله تترنه یو څه وغواړي، یعنی هل یجیب دعوتک ربک، ستا دعا ستا رب قبلی چې ته کله دعا ورته وکې. اينزل علينا مائده، چې نازله کی په مونږ باندې مائده یو خوانچا یو درسترخان، من السماء د اسمان د طرفنا، نو د اسمان د طرف نه یو خوانچا نازله کی، اسماني رزق چې وي هغه برکتی وي. نو د دې د برکت د وجه نه به الله پاک زمون په سینو کې نور د ایمان نورم زیات. قالت تقوا الله، عیسی علیہ السلام ورته فرمایل چې د الله نه ویریږئ، په څه کې د الله نه ویریږئ؟ فی توقف ایمانکم علی رؤیته، خپل ایمان تر رؤیت د معجزې پورې موقوف کوئ. ظاهرا دا ښکاري ده چې دوی خپل ایمان د دې معجزې تر رؤیت پورې موقوف کړو، د معجزې تر لیدلو پورې. نو الله پاک ورته فرمایل چې اتقوا الله، خپل ایمان د معجزې تر لیدلو پورې موقوف کوئ. ان کنتم مؤمنین، کچرته تاسو صحیح مؤمنان یې، نو صحیح مؤمن خپل ایمان د معجزې تر لیدلو پورې نه موقوف کوي. نو قالو، دوی ورته ویل چې نريدو، یعنی آمنا ټیک د مونږ ایمان لرو، خو نريدو ان ناكل منها، مونږ اراده لرو چې د دینه تبرکان خوراک وکړو او یا د حاجتن خوراک ترې نه وکړو. مطلب دا و چې زمون وتطمئن قلوبنا، یو خو د دینه مونږ تبرکان خوراک وکړو، او دویم دا چې وتطمئن قلوبنا، مطمئن بشي زلونه زمون د دې په خوراک، د دې په خوراک به زمون زلونه داسې مطمئن شي. د علم الیقین نه به عین الیقین جوړ شي، د علم استدلالی نه به علم شهودی را حاصل شي. علم شهودی ته مرتبه د اطمینان وای. نو مخکم علم استدلالی ده، اوس به علم شهودی شي. مخکم علم الیقین ده، اوس به عین الیقین مرتبه ته ورسیږو. وتطمئن قلوبنا ونعلم، او پوه شو مونږه ان قد صدقتنا، په دې چې په تحقیق سره رښتیا ویلي دي، رښتیا ویلی وو، صيغه د ماضی ده، چې په تحقیق سره رښتیا ویلی او تا مونږ ته فی ادعاء النبوة ونكون عليها من الشاهدين، او مونږ بشو په دې مائده باندې، ها ضمیر مائده تراجه ده، من الشاهدين د شاهدانو نه، یعنی چې مونږ د بنی اسرائیل په مخ کې بیا به دا شاهدی ورکو چې مونږ د عیسی علی السلام معجزه په خپل لیدلې ده. نو د خلکو په مخ کې بستا د نبوت دلایل بیانو، نو ستا د نبوت یو دلیل بدا بیانو چې دا معجزه مونږ په خپل سترګو ولیده چې الله پاک په مونږ باندې مائده نازله کړه. قال عیسی ابن مریم، او فرمایل عیسی علی السلام چې زوی د بیبي مریم یو، اللهم ربنا، یا الله چې زموږ رب انزل علینا مائده، چې کله عیسی علی السلام پوه شو چې د دوی غرض صحیح ده، نو وی فرمایل چې انزل علینا مائده، یا الله نازل ک په مونږ باندې یو خوانچا یو درسترخان، من السماء د اسمان د طرف نام، تكون دا صفت د پاره د مائده تن د داسې صفت چوي، لنا خبر مقدم ده، آیتن دا اسم مؤخر ده، چوي دا زمون د پاره عیدن یعنی سرورن د خوشالۍ ورځي، دا زمون د پاره خوشالي لاولنا د قریبینو د پاره، او اخرینو د بعیدینو د پاره، یا د حاضرینو د غایبینو د پاره. تكون لنا، زمخ کی سهو شو، لنا خبر مقدم، عیدا اسم مؤخر،
تكون چشي دا مائده عيدا سرور او خوشحالي شي اختر شي زمون د پاره لاولنا واخرنا وآية منكم او دای و نشانه شي استاد طرفنا د عيسى عليه الصلاه والسلام په پیغمبري زما په پیغمبري وآية منك على صحة نبوتي دا یو آیات شي استاد طرفنا په صحت د نبوت زما باندې ورزقنا ما سألناك کم شي چې الله پاکستان مغواړو د مون تراکا وانت خير الرازقين او ته چې بهتر رزق ورکون کې بهتر د دی وجنې لان اعطاءك ليس لغرض ولا عوض ستا ورکړه د غرض او د عوض د پاره نه ده یو شاعر وای من نکردم خلق تا سودی کنم بل کتاب بربندگان جودی کنم دا مخلوقات ما د دې لپاره نه دي پیدا کړی چې زه په دې کې ګټه وکم بلکې د دې لپاره می پیدا کړی چې زه جود وکم هیڅ غرض او عوض می پکې نشته نه ته د نور رزق ورکون کو نه بهتر رزق ورکون کې قال الله پاک فرمایل انی منزلها بشک ز چې يم منزلها نازلون کې يم د دې درسترخان علیکم پتا سو باندې فمن یکفر بی وبرسلی څوک چې کفر وکي بیا فما یا زما په پیغمبر باندې بعد یعنی بعد نزولهم ورسته د دې نزول د دې معجزین فانی اعذبه بشک ز چې يم اعذبه عذاب ورکم دته عذابا داس عذابا په معنا د تعذيبا اسم مصدر ده په معنا د تعذيب لکه متاع په معنا د تمتيع نو عذاب باور کم دته عذابا یعنی تعذيبا داس عذاب لا اعذبه چاغه عذاب بزنور کوم په دې نوع باندې احد من العالمین ته یو کست د عالمینونه خطر دې پوری د مائده واقعه وا دي سورته تمزکه سورته مائده وای چې د دې مائده واقعه پکې راغله اوس دا مائده نازله شو که نازله نشو نو بعض علما فرمایي چې دا مائده نازله نشو ځکه حواریینو چې کله دا وعید شدید واوریدو نو بیا د خپل سوال نه پخیمانه شو ندیمو پخیمانه شو او بس تیر شو د خپل سوال نه چې بس نه دی نازلېږي ځکه په دې کې وعید شدید ده راجح ده په حدیثو کې راغلي دي چې الله پاک دا مائده نازله کړه امام قرطبي رحمه الله فرمایي اخرج الترمذي في ابواب التفسير ترمذی په باب التفسیر کې لیکلي دي عن عمار ابن یاسر رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلت المائده من السماء مائده د اسمان نه نازله کړې شو و امروا الله يخون او دوی ته امر وکړي شو چې تاسو به خیانت نه کوئ ولا يدخروا لغد او سبات بدوی ذخیره نه کوئ فخانوا دوی خیانتونه شروع کړو ودخروا او ذخیریم شروع کړي ورفعوا لغد سبات به بیا ساتلم کول فمسخوا قردة وخنازير نو دوی مسخ کړي شو شادیان او خنزیران د داوود علی السلام په زمانہ کې د دوی نه شادیان او خنزیران جوړ شویو او د عیسی علی السلام په زمانہ کې د دوی نه شادیان او خنزیران جوړ و اذ قال الله يا عیسی مخکی يهود ته توبیخو چې د عیسی علی السلام نبوت او د عیسی علی السلام معجزات نه منل اوس نصارا ته توبیخ ده چې عیسی علیه السلام په خپل د خپل عبدیت اقرار کوي نو تاسو څنګه عیسی علیه السلام ته عبد نه وایي نو د عیسویانو درې عقایدو بعض عیسویانو عیسی علیه السلام ته الہ ویلي د بعضو عقیده د تثلیث او د بعضو عقیده د ابنیت نو اذ قال الله يا عیسی فاغه وخت چې فرمایل الله پاک توبیخا للنصارى د نصارا او د توبیخ د پاره عیسی علی السلام ته توبیخ نه ده توبیخ نصارا او ته ده نو اذ قال الله يا عیسی یاد که هغه وخت چې فرمایل الله پاک یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم انت قلت للناس ایتاویل خلقتا اتخذوني چونی سیما نی دایا مفعول اول ده و امي وربانی عطف ده الہین دا ورته مفعول ثانی ده من دون الله دا صفت ده پر ده الہین ده چونی سیما او زمامور دو خدایان من دون الله ما سوا ده الله نام و امي نه تعبیر په ام کړو په مریم و نکړو په دې کې توبیخ علی التوبیخ ده یعنی ته سره د دینه چې مور لري ته مولودی مور دی والده ده مولود او والده ده خو الہ نشي کېده نو د دې سرم ته آیا د خدای دعوه کړي و نو دا بنی اسرائیل ته الله توبیخ ورکړي
قال عیسی علیہ السلام ورته فرمایل سبحانك پاکی د تعالی را الله ما یکون لی ندی مناسب زما د پارا نقول ما لیس لی بحق چې زو ای مداسي چې ماته جایز ندی دا خو شرکی خبرې دی الله پاک زبر د شرک خبرې څنګه وکم ان كنت قلته کچرت ما ویلی وی فقد علمته نو په تحقیق سره تب په خبرې تعلم ما فی نفسی الله پاک ته خبرې په هغه څه باندې چې زما په نفس کې دي ولا اعلم ما فی نفسک او زنیم خبر په هغه څه چې ستا په ذات کې دي د نفس اطلاق په ذات باندې کیږي په روح باندې کیږي په قلب باندې کیږي په دم باندې کیږي په اراده باندې کیږي په عین باندې کیږي په سترګو دلته د اول نفسینا قلب مراد ده تعلم ما فی نفسی یعنی فی قلبی یا الله ته خبرې په هغه څه چې زما په زړه کې دي او زنیم خبر په هغه څه فی نفسک چې ستا په ذات کې دي ستا د ذات سره چې کومې خبرې خاصې دي هغه ماته نه دي معلومي انک انت علام الغیوب یا الله ته چې انت یوازې ته علام الغیوب خبردار په غیب باندې نو یوازې ته په غیب باندې خبرداري ما قلت لهم ما دوی ته نه دی ویلي الا ما امرتنی به مگر هغه چې تا ما ته په امر کړو په هغه ما باندې هغه ما څه شه ده ان اعبد الله چې تاسو د الله عبادت کوئ ربي وربکم چې زما او تاسو رب ده وكنت عليهم شهيدا او زوم عليهم يعني على اقوالهم وافعالهم حذف د مضاف کوي د دوی په اقوال او په افعال باندې زوم شهيدا خبردار ما دمت فيهم ترسو چې زه په دوی کې وم فلما توفيتني يعني فلما قبضتني بالرفع الى السماء چې زه کله تا قبض کړم يعني اسمان ته دی اوچت کړم كنت انت الرقيب عليهم بیاوی ته یوازې ته الرقیب څارون کې خبردار علیهم یعنی علی اقوالهم وافعالهم وانت على كل شيء شهید او ته چې الله پاک په هر شی باندې شهید خ حاضر او یا خ خبردار ان تعذبهم یا الله پاک کته دوی ته عذاب ورکوي بما شهدت من شرکهم فما شهدت باندې چې هغه د دوی شرک دی د دوی د شرک په وجه دوی ته عذاب ورکوي فانهم عبادك نو دا ستا بندگان دي یعنی فلا اعتراض علیک د دې مطلب دا دی د دې مطلب شفاعت او سفارش نه دی بلکې مطلب دا دی چې دا پته اعتراض بیا نشته وان تغفر لهم او کته دوی ته مغفرت کوي نو فانك انت العزيز بشک یا الله پاک ته چې غالب العزيز بانفاذ الاحکام د خپل حکمونو په تنفيذ باندې الله پاک ته غالب الحکیم او د لوی حکمت والی یعنی د عیسی علی السلام مقصد دا چې الله پاک معافی ستا فضل دی او عذاب چې دی دا ستا عدل دی نو کته دوی ته عذاب ورکوي دا ستا عدل دی او کته دوی ته معافی کوي نو دا بستا فضل وي د عیسی علی السلام مقصود چې دی شفاعت نه دی ځکه چې د قیامت په ورځ کافر ته شفاعت نشته بلکې د عیسی علیه السلام مقصود تفویض او تسلیم دی یعنی الله پاک ته مختار الکل چې څه دی رضای هغه وکا لہذا غفور الرحیم لفظ ونه ویل عیسی علیه السلام ځکه د غفور الرحیم په لفظ کې توهم د سفارش ته توهم د شفاعت دی نو داسې لفظ ذکر نکړو چې پاغي کې توهم د شفاعت راځي بلکې انت العزیز الحکیم ذکر کړو هذا قال یعنی وب فرمای الله په قال په معنا د یقول سره ده مخکې په قیامت کې د محاسبه ذکرو دلته د اغه نتیجه ذکر کیږي نتیجه دا د قال الله وب فرمای الله پاک هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هذا يوم دا ورځ د دې دم ينفع الصادقين چې نفع به ورسوي صادقین ته صدقهم رښتیا وینکو ته به نفع ورسوي صدقهم رښتیا د دوی د صادقینو نه مراد انبیاء و متبعیهم پیغمبران دي او د دوی پیروان دي لهم جنات د دوی د پاره به باغونه وي تجری من تحتها الانهار چې روان بوي لاندې د دې باغونو نه نهرونه خالدین فیها ابدا همیشه به په دې باغونو کې ابدان ورته تاکید ده الا ما لا نهایت له رضی الله عنهم الله د دې پیغمبرانو او د دوی د متبعینو ناراضی ده
وردو عنه دوی د الله ناراضي دي دې ته نسبت وای چې انسانان د الله ناراضي شي او الله د انسانانو ناراضي شي دې ته د صوفیا کرامو په اصطلاح کې نسبت وای یعنی دوی ته الله مرتبه د نسبت ورکړي ده الله د دوی ناراضي دي د دوی نه داسې راضي دي چې د دوی د مردویاتو نه خوشاله دي الله پاک د دوی چې څه مردویات دي د انسانانو الله د هغې نه خوشاله دي وردو عنه دوی د الله ناراضي دي د الله اوامرو ته ځان تسلیم کړي دي ذالک دا خلود او دا رضوان الفوز دا بره ده دا کامیابی ده العظیم ډیره غټه کامیابی دا خلود او رضوان لله ملک السماوات والارض دلیل لقوله تعالی وذلك الفوز العظیم دا د دې لپاره دلیل دی چې ذالک الفوز العظیم یعنی کم ذات چې د اسمانونو او د ځمکو مالک دی د هغه ذات چې د الفوز العظیم ده لله ملک السماوات والارض خاص د الله د پاره دی بادشاہی د علویات او د سفلویات و ما فیهن او د جویات نو په ما فی السماوات و ما فی الارض کې عیسی و امه دام داخل دي نو عیسی علیہ السلام او د مور دام د الله مملوکات دي او مملوکه نه زوجه کې شي او نه زوی کې شي ځکه تاسو وای مملک ذا رحم محرم عتق علیه وهو على كل شيء قدير الله پاک په هر ممکن باندې د قدرت والا دی نګوره د مخکې دا یو سوال لاولنا واخرنا تاویل چې دا څه معنا ده دو معناګانې مې درته وکړې لاولنا قریبین واخرنا بعیدین لاولنا حاضرین واخرنا غایبین إبراهيم علي إبراهيم